بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف 41 نمبر درس سے په نن درس کې به مونږه باب اول صرف کبیر فعل امر غائب مجهول فعل امر غائب مجهول مؤکد بانون تاکید خفیفه دینه مخکې درس کې مونږ ثقیله ویلو اوس به مونږ خفیفه وایو. نون ثقیله د نون مشدد ته وایي شد والا نون ته وایي او نون خفیفه د نون ساکن ته وایي جزم والا نون ته وایي. نو دا دواړه نونونه د تاکید دپاره راځي په یو جمله کې تاکید پیدا کوي زور پکې پیدا کوي طاقت قوت پکې پیدا کوي په یو جمله کې. نو دا د تاکید دپاره دا د صيغې سره لګیږي او همیشه د صيغې په آخره کې لګیږي او لام امر یو په شروع کې لام امر لګیږي د امر غائب په صيغو کې. نو هغه لام امر د صيغې په شروع کې لګیږي اول لام امر بیا په صيغه شروع کیږي او دا نون تاکید چې دی کاغه ثقيله وي که خفيفه وي دا د صيغې په آخره کې لګیږي. نو اوس مونږ د امر صيغې وایو امر غائب مجهول مؤکد بانون تاکید ثقيله خفيفه وایو خفيفه دینه مخکې درس کې ثقيله ویلی وو. نو یاد وساتئ چې دا نون تاکید ثقيله سورلس صيغې وي په سورلس وانو سره دا نون تاکید ثقيله لګیږي. نون تاکید خفیفه صرف اتو صيغو سره لګي شپږو صيغو سره نه لګي. سورلس صيغې وي په هغې کې اتو صيغو سره نون تاکید خفیفه لګیږي او د شپږو صيغو سره نه لګیږي. شپږ صيغې کمی کمی دي څلور د تثنیې صيغې دي یضربانې تضربانې 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 او دوه د جمع مؤنث صيغې دي یضربنا تضربنا یضربنا تضربنا. دا شپږ صيغې داسې دي چې دې سره نون خفیفه نه لګیږي. بهرحال موږ اوس د امر غائب ګردان کو. نو امر غائب کې به موږ سره دوه د مؤنث صيغې راځي یو دوه به راسره د تثنیې صيغې راځي دوه د تثنیې صيغې یو د جمع مؤنث صيغه دی دوه د تثنیې صيغو سره به نون ثقيله نه لګي او د یو جمع مؤنث صيغې سره به نون ثقيله نه لګي. نو غائب مذکر کې ګورئ لیضرب لیضرب لیضربا لیضربو دا لیضربا چې دی دا د تثنیې صيغه ده دې سره به نون خفیفه نه لګیږي. ٹھیک شو ښه. اوس راځو د جمع د مؤنث صيغو له. نو مؤنث دا صيغه چې ده لتضربا دا هم د تثنیې صيغه ده دې سره نه لګیږي دې سره نون خفیفه نه لګي. لیضربنا دا یضربنا یا یضربنا دا چې دا د جمع مؤنث صيغه ده نو دې سره نون خفیفه نه لګیږي. نو موږ سره د مذکر غائب دوو صيغو سره به نون خفیفه لګیږي. واحد مذکر امر غائب مجهول سره به نون خفیفه لګیږي او جمع مذکر امر غائب مجهول سره به نون خفیفه لګیږي. او د مؤنث درې صيغې دي د مؤنث غائب نو هغې کې به صرف واحد مؤنث غائب امر غائب مجهول سره به د نون خفیفه لګیږي. بیا تثنیه او جمع سره به نه لګي او دوه د متکلم صيغو سره به نون خفیفه لګیږي. نو ګورئ نون خفیفه څنګه چې نون ثقیله نه مخکې جزم وي نو د نون ثقیله د وجې نه هغه زبر کېږي دغه شان د نون خفیفه د وجې نه هم هغه زبر کېږي. نو لیضرب چې د دې سره د نون خفیفه ولګوم ساکن نون نو د دې د وجې به دا مخکې حرف متحرک شي زبر به پرې راشي. لیضربن د نون ثقیله او نون خفیفه دواړو یو شان معنا ده د دواړو معنا ده خامخا د نون ثقيله معنی د خامخه د نون خفیفه معنی د خامخه یا د نون ثقيله معنی تو کا ضرور به ضرور او د نون خفیفه معنی ضرور به ضرور کا د دوه معنی یو شانته ده. ٹھیک شو. نو مونږ به وایو لیضربن معنی پکار ده چې هغه یو سړی خامخه وخلی شي. لیضربن پکار ده چې هغه یو سړی خامخه وخلی شي. بیا د تثنیه سره نون خفیفه نه لګي جمع سره لګي دا لیضربو دی پکار دی چې ټول سړي وخلی شي دی سره نون خفیفه لګوم نو دا واو او د الف پتې ختم شي نو دا به څه شي لیضربون معنا پکار دی چې هغه ټول سړي خامخه وخلی شي. لیضربون پکار دی چې ټول سړي خامخه وخلی شي. نو د غائب درې صيغې دي دوو صيغو سره نون خفیفه ولګېدو. واحد مذکر امر غائب مجهول سره نون خفیفه ولګېدو او جمع مذکر امر غائب مجهول سره نون خفیفه ولګېدو. لیضربن پکار دی چې هغه یو سړی خامخه وخلی شي. لیضربون پکار دی چې ټول سړي خامخه وخلی شي. د تثنیې سره نون خفیفه نه لګي ما پې دا کراس راښکلی دی. اوس راځو د مؤنث غائب صيغو له. نو دې کې دا واحد مؤنث امر غائب مجهول سره نون خفیفه لګو. نو دا نون خفیفه ځان نه مخکې حرف متحرک کی زبر پې راشي. لتضربن معنی پکار دی چې هغه یوه ښځه خامخه ووخلی شي
لتضربن پکار دی چې یوه ښځه خامخا ووهلی شي. بیا تصنیعي د مؤنث تصنیعي سره هم نه لګي نون خفیفه او د مؤنث جمع سره هم نون خفیفه نه لګیږي. واحد متکلم سره لګو نو دا به شي لعذربن معنا پکار دی چې زه خامخا ووهلی شم. او دا لنضرب دی لنضرب نو دې سره به نون خفیفه ولګو نو دا باب متحرک شي. لنضربن معنا ده پکار دی چې مونږ خامخا ووهلی شو نو دې مونږ کې دوه هم راځي او ټول هم راځي ډېر هم راځي. صحیح شوه. نو دا مونږ سره پنځو صیغو سره په دې ګردان کې پنځو صیغو سره نون خفیفه ولګېدو. لیضربن 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 لتضربن ګورئ دې کې صرف لتضربن سره ولګېدو. لیضربن لیضربن لتضربن لیضربن لیضربن لتضربن. ٹھیک شو. او دوه د متکلم لعذربن لنضربن. نو شپږو اتو صیغو کې موږ سره پنځو صیغو سره نون خفیفه ولګېدو او دریو صیغو سره نون خفیفه ونه لګېدو. د تثنیه مذکر امر غایب مجهول سره نون خفیفه ونه لګېدو او تثنیه مؤنث امر غایب مجهول سره نون خفیفه ونه لګېدو او جمع مؤنث امر غایب مجهول سره نون خفیفه ونه لګېدو. ٹھیک شو. نو لیضربن پکار دی چې یو سړی خامخا ووهلی شي او لیضربن پکار دی چې ټول سړي خامخا ووهلی شي. لتضربن پکار دی چې یوه ښځه خامخا ووهلی شي. لعذربن پکار دی چې زه خامخا ووهلی شم. لنضربن پکار دی چې موږ دوه یا ټول خامخا ووهلی شو. نو دا زموږ سره د امر غایب مجهول مؤکد بانون خفیفه ګردانو. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.